انت العلیم الحکیم. دغه راوړوي داغه نو دی وای المفهوم ای ما حصل فی الذهن قسمان. ما ته وګورئ مولانا صاحب نوره قصه ختمه شوه تر دې ځای پورې. نو ماتن فارغ شو د مقدمې نه. مقدمه د شروع هم چې تعریف موضوع غرض پکې بیانېږي. د مقدمې د افادې او د استفادې نه فارغ شو چې افاده او استفاده په چا موقوف ده. خبرې کوي را سره په الفاظو په دلالت باندې دغه نه فارغ شو. اوس په چا شروع کوي؟ په کلی و جزئی باندې. خو کلی و جزئی بغیر د اقسامو نه حاصلېږي له تقسیم نه بغیر. نو اول به تقسیم په چا کې کوي؟ اول به تقسیم چې کومه ده اول به تقسیم کوي مولانا صاحب په چا کې به تقسیم کوي؟ په مفهوم کې. نو مفهوم به تقسیموي قسمینو ته. نو مفهوم څو قسمه ده؟ دوه قسمه. یو مفهوم کلی ده او بل جزئی ده. داس چل شو مفهوم چې کوم دغه دوه قسمه ده. یو مفهوم کلی او بل مفهوم جزئی. دغه دوه قسمه شو. تاسې پوهېږئ که نه؟ نو ماتن څه چل کوي دې خوا ته ماته وګورئ. اول به د مفهوم تعریف درته وکړي ځکه تقسیم فرع د تعریف ده. خلق تقسیم اله کوي چې اول هغه شی ورته معلوم وي چې تعریف دې نه یې کړی بیا خو حکم په مجهول مطلق لازمیږي ان باطل است. نو اول به څه چل وکړي؟ اول به تعریف درته وکړي چې مفهوم چاته وایي؟ مفهوم ما حصل فی العقل ته وایي ځکه مفهوم صیغه دی اسم مفعول ده. نو مفهوم ما حصل فی العقل چې حاصلېږي په چا کې؟ په عقل کې. نو اعتراض واردېږي چې ګوره دې خوا ته ماته ګوره چې حاصل په عقل کې وي نو دا خو فقط کلي ته ورغی جزي ته نه ورځي. ولې حاصلېږي په عقل کې څوک؟ کلي. او جزیات چې کوم دي دا په عقل کې نه حاصلېږي جزیات په حواسو کې حاصلېږي. نو فقط کلي ته ورغی جزي ته نه. نو مفهوم منحصر شو په چا کې؟ په کلي کې. نو اوس چې ته تقسیموي کلي ته دا تقسیم الی نفسه ده او جزي ته چې تقسیموي دا تقسیم الی غیره ده. او کوم تقسیم چې شانې دا رنګ وي هغه باطل وي نو دا تقسیم باطل. په اعتراض پوه شوئ؟ نو تاسې به جواب وکئ چې مفهوم ما حصل فی العقل عقل نه مراد ذهن ده. ما حصل فی الذهن او ذهن عقل توای سره له حواسونه. ذهن چاته وایي؟ عقل توای سره له حواسونه. نو عقل چې سره له حواسونه را جمع کې دې ته مجموعه ذهن وایي. نو ذهن هم عقل ته ورغی او هم حواسو ته ورغی. نو کلي ته ورغی جزئی ته ورغی. نو مفهوم ما حصل فی العقل معنا ما حصل فی الذهن او ذهن عام ده عقل ته ورځي او حواسو ته ورځي. نو په لحاظه کلي او جزئی ټولو ته شامل شو. نو دی وایي دې باندې پوه شوئ تاسې؟ نو هلکه مفهوم دا به انشاءالله دې کې څه خبرې دي هغه به بیا په بدل میزان کې بیا ووایو. المفهوم ای ما حصل فی الذهن هغه چې حاصلېږي په ذهن کې چې حاصلېږي په ذهن کې. او که نه د ذهن راوړی ښه کار یې کړی د مولانا. خو کتابو کې ما حصل فی عقل خو له عقل نه څوک مراد وي؟ ذهن. ذهن دا معنی چې عقل سره له دې حواسونه کلي او جزي ټولو ته ورغی. قسمانې احد. اوس دې باندې چا اعتراض کړی ده چې ډېر کرته مولانا صاحب یو شی حاصل نه وي په ذهن کې خو کلي او جزي وي. نو تاسې وایه چې د حصول نه حصول بالفعل نه وایمه بلکې من شانه ان یحصل فی العقل چې له شان د ده سره دا وي چې بیا بالفعل حاصل وي او که نه وي نو ټولو ته ورغی. نو دی وایي احدما یو پکې جزي ده او دویم پکې کلي ده. یو پکې جزي ده بل پکې کلي ده. هلکه وجه د حصر پکې دا ده چې دا مفهوم به خالي نه وي یا به منع وي. اما الجزي فهو ما يمنع نفس تصوريان وصدقه على كثيرين. دا جزي مفهوم به خالي نه وي یا به نفس تصور معنی دی وقود شرکت نه وي یا به نه وي. که نفس تصوري معنی دی وقود شرکت نه و نو دې ته جزي وایي او که نه و دې ته څه وایي؟ کلي وایي. دقه شو مولانا صاحب پوه شوئ که نه شو؟ نو نفس تصور به یاد معنی دی وي یا به نه وي. که وو که نه و کلي. هلکه کلي ته کلي ولې وایي؟ ځکه دا منصوب الی الکل او منصوب کل ته کلي وي. جزي ته جزي ولې وایي؟ منصوب د جز ته او منصوب الی الجزء جزي وي. نو ځکه جزي ورته وایي. اوس لکه انسان مجموعه حیوان ناطق ته وایي که نه وایي؟ انسان مجموعه حیوان ناطق حیوان ناطق. مولانا صاحب انسان چې کوم د جزي د حیوان لپاره او حیوان ورته څه ده؟ کلي ده. پوه نه شوئ په دې باندې؟ انسان څه ده؟ جزي ده د چا لپاره او حیوان
کلی ده. ولې د حیوان جنس ته د هغه لاندې ډېر انواع نه دي، انا نوع جزئی او فرد د دې حیوان لپاره. نو انسان، پرس، بقر، غنم، خر، خنزیر دا ټول افراد دي، جزئیات دي چا لپاره؟ د حیوان لپاره. نو حیوان چې کوم ده دا کلی ده، انسان جزئی ده. جزئی نو انسان چې جزئی شو نو جزئی په واقع کې کل وي او کلی په واقع کې جز وي. څه مې ویلې؟ جزئی په واقع کې کل وي او کلی په واقع کې جز وي. نو دا جز دی جزئی وي او جزئی ورته کل وي. دا ولی کل ده ځکه د مجموعې نه عبارت ده، او دا ولی جز ده ځکه جز ده. نو دا جز ده څوک؟ حیوان. نو حیوان جز ده په واقع کې او انسان ورته څه ده؟ کل ده. او قانون دا ده چې د هر کل نسبت خپلو اجزاو ته کیږي او د هر جز نسبت خپل کل ته کیږي. نو چې د دې انسان چې کل ده نسبت چا ته کوي؟ جز ته کوي. نو جزئی به نه ورته وایي، انسان ته به څه وایي؟ منصوب بسوی جز. جز څوک ده؟ حیوان. حیوان دا جز ده کنه او انسان ورته څه ده؟ کل ده. نو د ده نسبت به کل ته کوي او د جز نسبت چې کل ته کوي څه به ورته وایي؟ کلی. یعنی منصوب الی الکل او منصوب الی الکل کلی وي. نه پوهېږي لکه چې نو هلکه جزئی ده. او که چېرته معنی د عقود شرکت نه نو کلی نو بیا کلی ده. او که معنی د عقود شرکت نه نو دا جزئی ده. هلکه د جزئی مثال لکه زید، عمر. یو طالب بله ورځ راته ویلې وایي هلکه د جزئی هغه نه راغلی پېښور نه، وایي د جزئی معلومات خو به په دې باندې کوي چې دا جزئی د په علم سره به یې پته لګوي چې دا جزئی د مثلا زید، عمر، بکر، خالد، والد دا اعلام دي. نو علم جزئی وي نو جزئیات مې په څه سره پته ولګوله؟ علم سره. نو دا خو په انسانانو کې جوړیږي ځکه نوم لري چې انسان نه بغیر دیوال وي، پرس وي، حمار وي. په دې کې هم کلی او جزئی راتلی شي. نو جزئی او کلی به په دې سره څنګه معلوموي؟ خر خو نوم نه لري، مثلا زناور بل شي د دیوال نوم نه لري. نو دې کې به جزئیات مل جزئی دې ته وایي چې مشتمل په حیثیت او په تشخص باندې. نو حیثیت په هذا سره نه کېږي. نو که دیوال ته دې ګوته ونیوله هذا الجدار نو څه شو؟ او که ووایم جدارون کلی وګرځېد. خو لو پټه که ځان سره خو لو مه پټوه، سترګې ځان سره پټې که، دیوال ته مه ګوره او ووایه چې جدارون نو دا څه ده؟ کلی ده. او که ګوته دې ورته ونیوله یا د اضافت ورته وکړه جدار هذا المسجد نو جزئی وګرځېد. مدرستون مدرستنا جزئی ده. نقص. نو که اضافت جزئی ته وکړي بیا جزئی ده، یا اشاره ورته وکړي بیا جزئی ده، یا نوم پکې دی بیا جزئی ده. وشو مولانا صاحب؟ نو دی وایي وهذا الپرس یا دا هذا الپرس هذا الجدار دا ټول جزئیات. و اما الکلیم کلی چې د ما لا یمنع هغه مفهوم ده چې منع نه کوي نفس تصوری. مولانا دا نفس تصوری هی کې دا هی ضمیر مفهوم ته راځي ده. نفس تصور المفهوم، نفس تصور دی مفهوم چې نفس تصور دی مفهوم معنی دی عقود شرکت نه وي. نو مولانا صاحب دا نفس ولې کې زیات کړ؟ وایي د دې لپاره چې کلیات فرضیه پکې داخل شي. کلیات فرضیه را روان دي، لا شی، لا موجود، لا ممکن. کلیات فرضیه کلیات ځکه ورته وایي چې مشتمل په حیثیت او په تشخص نه دي، په کثیرونو صادق کېږي. او فرضیه ځکه ورته وایي چې افراد فرضي لري، په نفس الامر کې افراد نشته. هلکه د لا موجود، د لا ممکن او د لا شی د ده لپاره افراد شته نه په خارج کې. خو فرض یې که د ده عدم، 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 دا ټول فرضي دي. د دې عدمونه که نه نفس الامري دي فرضي دي. نو د ده عدم، د ده عدم، دا ټول عدمونه راجمع کړه، په ټولو باندې څه صادق کېږي؟ لا شی، لا ممکن، لا موجود، دا پې باندې صادق کېږي. نو افراد فرضي لري ځکه دې ته څه وایي؟ کلیات فرضیه. نو کلیات فرضیه چې ترې نه خارج نشي. ولې؟ کلیات فرضیه خو په خارج کې یو پردم نشته. فضل د دې نه چې بیا په کثیرینو صادق شي. په کثیرینو خو نه صادقېږي، خو په خارج کې یو پردم نه لري. ولې؟ د لا شی پرد موجود ده په خارج کې. که د شی ته پرد د لا شی که د شي، نو په خارج کې کلیات فرضیه نشته. د دوی نقایض موجود دي. لا شی نه ده موجود، لا ممکن نه ده موجود، لا موجود نه ده موجود،
موجود ده. اوس کلام شی ولا ممکن ولا موجوده موجود شي نو بیا خو اجتماع دي چا راځي نقیضه نو راځي. نو په لحاظه په خارج کې نقایض موجود دي. یو پردم د کلیاتو پرز یو نشته خارج کې یو پردم د کلیاتو پرز یو نشته بلکې د دې نقایض موجود په دې پوه شوې. خو البته مولانا صاحب نفس تصوري چې وکي سمانا خارج ته مه ګوره چې په خارج کې دی نشته بلکې د دې نقایض دي. نفس تصور د لا شی چې وکي لا شی یعنی سمانا نه مرتبه علیه لپاره د آثار لا موجود هم ده پوه شوې په دې باندې. نو د دې دا نفس تصور مې چې وکړه نو دا مشتمل په حیثیت او په تشخص ده. رښتیا و تشخص شته پکې چې لا شی دا معنی چې داسې غوږونه لري داسې سترګې لري تشخص مې ویلی ده نو چې مشتمل په حیثیت او په تشخص باندې نه ده خو کلي وګرځي هغه ځان نه خبره ده چې په خارج کې افراد شته او که نشته. نو نفس تصور معنی نه ده د وقوع د شرکت نه قطع نظر د چا نه د خارج نه چې په خارج کې افراد لري او که نه لري. نو دی وایي وایي لکه نفس تصور بل ټکی پکې ولګاو تصوري دا هی ضمیر مفهوم ته راجع ده. تصور د مفهومي ولې چې واجب ترې نه خارج نشي. ولې واجب چې کومه ده په ذهن کې راوستی شي او سره له دې نه کلي ده واجب کلي ده قسم د مفهوم ده او مفهوم ما حصل په العقل او په ذهن ته وایي د واجب حصول په ذهن کې کولی شي. بله ورځ د نبي لله تصور وکړي بیا به محات د عقل شي. خدای وایي چې نه دی نه متصور کوو مفهوم متصور کوو. د واجب تصور نه کیږي د مفهوم تصوري کیږي. ګوره ورته چې نفس تصور د مفهومي معنی د وقوع د شرکت نه وي نو دا بیا جزي ده او که نه کلي ده. نو دی وایي مولانا نفس شرکت نه وي او عن صدق علی کثیرینه او د صدق نه په کثیرینو باندې معنی نه وي لکه انسان شو دا په کثیرینو صادقېږي. نفس تصوري معنی نه ده د وقوع د شرکت نه پرسو هو قد يفسر الكلي پروا نه لري کله کله تفسیر د کلي کیږي. دا ولې ځکه دا اخسر د لیغه نه مختصر ده نور فرق نشته پکې بتفسیرین په نور تفسیرین اخر دا سلم راخیست کلي. نو فهو ما جوز العقل تكسره من حيث تصوره کلي چاته وایي ما هغه مفهوم ده جوز العقل چې نسبت د جواز کوي. جوز باب تفعیل ده خاصیت پکې نسبت ده. جوز العقل چې نسبت د جواز او د امکان کوي د تکسر د دې مفهوم خو من حيث تصوره له حیثیت د تصور نه له حیثیت د تصور نه د تصور په وجه باندې یا تصور احساسي یا تصوري پلان یا تصور دا بل دیغه په وجه باندې نو دا حیثو تعلیلیه ده پکې نو دا تصور او ادراک به ورته علت شي د جزئیت او د کلیت لپاره. خو یو کې به مولانا صاحب ادراک تعقلي علت شي په دا بل کې به ادراک احساسي. نو دا یو د ادراک احساسي په وجه باندې دا بل د ادراک تعقلي په وجه باندې نو یو جزئی ده او دا بل کلی ده من حيث تصوره. و اما الجزئی هر څه جزئی چې ده په هو ما لا يكون كذلك زمانه چې جواز نه ورکوي عقل تکسر دي ده من حيث تصوره لوجه د تصور او د ادراک احساسي نه او په عقل کې چې ده هغه لوجه د ادراک تعقلي نه. ولې په هغه کې ادراک احساسي کیږي نه. نو دی وایي مولانا صاحب ماته ګوره کلی چې کوم د په اعتبار د امکان او د امتناع د افرادو سره کلی په څو قسمه ده شپږ ماته ګورئ په اعتبار د امکان د افرادو په اعتبار د امتناع د افرادو سره کلی څو قسمه ده شپږ قسمه ده. نو اوس وایه وجه د حصر پکې دا ده چې دا کلی به خالي نه وي یا به افراد ممتنع وي یا به ممکن وي. که افراد ممتنع وو کلیات فرضیه او که افراد ممتنع نه بلکې ممکن وو نو بیا به خالي نه وي یا به معدوم وي په خارج کې یا به موجود وي. که معدوم وو عنقا او که موجود نو بیا به خالي نه وي یا به یو فرد موجود وي یا به ډیر وي. که یو فرد نو بیا به خالي نه وي یا به امکان د بل فرد وي یا به نه وي. که امکان د بل فرد نو واجب که امکان د بل فرد شمس او که کثیرین یا به متناهي وي کواکب سیاره سبعه چا روان دي او که چیرته هغه غیر متناهي وو لکه معلومات د باری تعالی افراد د نفوس ناطقې او کثیر دي خو غیر متناهي دي په معنا د لا تقفو عند حد سره زدم کړه نو دا کلی به خالي نه وي یا به افراد ممتنع وي کلیات فرضیه یا به چې ممکن وي یا به بالفعل موجود وي یا به معدوم وي که معدوم عنقا او که چیرته بالفعل موجود یا به یو فرد وي که یو فرد امکان د بل فرد به وي که نه امکان د بل فرد واجب
که امکان دی بل پردو شمس افراد کثیره یا به متناهی وي نو دی وایي اقسام دی کلی ما یمتنع افراده فی الخارج لکه لا شیء ولا ممکن ولا موجود. دویم قسم هغه ده ما یمکن ممتنع به نه وي ممکن به وي افراد خو ولم توجد بالفعل به موجود نه وي لکه عنقا یا جبل من الیاقوت ممکن ده ولې له وقوع نه محاله نه لازمیږي خو بالفعل نشته. دریم ما امکانت افراده خو ولم توجد من افراده الا فرد واحد ممکن به وي خو په خارج کې به موجود وي. په خارج کې چې موجود شو یا به یو فرد موجود وي او یا به ډیر وي. که یو فرد وو نو یا به امکان دی بل فرد سره نه وي نو لم توجد من افراده الا فرد واحد دا معنی بل فرد امکان پکې نه بل فرد یو فرد به موجود وي. نو چې یو بل فرد موجود شو په خارج کې نو شمس او واجب دو مثاله یې راوړو. ولې یا به امکان دی بل فرد وي لکه شمس یا به امکان دی لکه واجب. او څلورم ما وجدت له افراد کثیرة یا به متناهی وي لکه کواکب سیاره چا روان دي شپږ دانی دي کلی دي په انا سبع شمس دا قمر دا مریخ دا زهره دا زحل دا عطارد او مشتری دا روان دي او یو ثوابت دي چا ولاړ دي. نو کواکب ثوابته چې کوم دي هغه غیر متناهی دي او غیر متناهیه کا افراد دي انسان والفرس والغنم والبقر. اوس مولانا صاحب اعتراض واري دي خو ته وګوره چې تو وایي چې کلی دی ته وایي چې نفس تصوري او جزئی دی ته وایي چې نفس تصوري معنی دي. نو مولانا صاحب ستا په تعریف د کلی کې څوک داخل شو جزئی نو تعریف د کلی دی څونه ګرځېده معنی دی دخول دی غیر نه نو شو څوک پکې داخل شو. زه به تا ته وښیم جزئی به وي خو تعریف دی کلی به په صادقي. څنګه یو شیخ ضعیف البصر ده په سترګو باندې لیټونه سم کار نه کوي نو په ذهن کې هغه نوسی نیولی یا یې زوی نیولی نو زوی او نوسی جزي ده که کلي جزي ده که او که نه د سړي نوسی کلي وي که جزي وي جزي وي. نو چې کله جزي و نو دی چې هر چاته ګوري ګمان پې باندې دی چا کوي دا مې زوی ده او پلانه وی غلط شو. نو تر ماښامه پورې څو ته وایي پلانه نو جزئی په څو کسانو صادق که په ډیرو کسانو. یا ماشوم ده په حین د ولادت کې چې لا بچی ده د خپلې مور هغه ادراک او تصویر پوره نشي جوړولی چې مور مې داسې وړه پوزه وه داسې پیړ مخې وو داسې پوه شوې په دې باندې دا صورت یې نشي جوړولی په ذهن کې. نو چې کور ته کومه ښځه ورته راځي دی داسې داسې یې که نه دا ماشومان نو ماشوم نو خپله مور یې جزي ده که کلي ولې اولاد له کلي پیدا کېږي که له جزي پیدا کېږي جزي نه پیدا کېږي. نو مولانا صاحب هغه جزي وه خو مولانا صاحب تر ماښامه پورې چې د دې کور ته کومې ښځې راځي چې هره ښځه کمرې ته ورځي دا مې مور دی نو د خپلې مور ګمان په نو مور یې وه که شل وې په څو کسانو صادقه شوه په 100-200 کس. یا لکه بیزه معینه د ملا دغه خوند هګۍ ده که نه و د ده انډه ده د چا انډه ده ده ته مې نسبت کړی د ده انډه نو ما د انډو دکان ته بوته چې ملا دا د تا هګۍ ده دا د دا هګۍ جزي ده که کلي ده ولې جزي ده یو خو محسوسه ده بل دا ده چې ده ته مې نسبت کړی ده جزي شوه چې جزي شوه ما هلته بیرته هګۍ کېښودله ده ته مې له شابه چې خپله هګۍ پیدا کړه خپله انډه پیدا کړه یوه هګۍ راواخلي نه دا نه وه نه دا هم نه وه لکه تر ماښامه لګیا دا هګۍ د ده جزي وه خو په ټول دکان باندې صادقه کړه که نه د دکان چې څومره هګۍ دي ټول باندې نو جزي و صادق شو په کثیرینو باندې. نو مولانا صاحب تا خو ویلي چې جزي دې ته وایي چې په کثیرینو باندې نه صادقېږي او د دا هګۍ په کثیرینو صادقه شوه نو جزي په چا کې داخل شو په دې سوال لکه چې پوه نه شو په درې واړو پوه شوي نو دی راولاړېږي جواب کوي وایي ګوره ما چې ویلي دي چې په کلي کې به منع د شرکت وي یعنی صادق په کلي کې به هغه جواز د صدق وي په کثیرینو باندې او په جزي کې به عدم جواز د صدق وي په نو په کلي کې چې ما ویلي دي چې جواز د صدق دا په کثیرینو باندې اجتماعا نه بدلنه کلي دې ته وایي چې په کثیرینو باندې صادقېږي خو جمعا که نه
په یو وار به صادقېږي دا ټولو تاسې ته انسان ویل کېږي ټولو تاسې ته حیوان ویل کېږي نو مولانا صاحب په کلي کې چې صدق په کثیرینو وایم په طریقې دی اجتماع سره نه په طریقې دی بدلیت سره او دلته مولانا صاحب دا بابا چې تر ماښامه پورې د خپل مسیح او د زوی ګمان په هر چا باندې کوي چې وی دغه دا ټولو ته په یو وار باندې زوی وایي که نه په طریقې د بدلیت سره یو ته وایي زوی بیا وایي نه وی خیال مې نه هغه ته بیا وایي زوی هغه ته ماشوم هم داسې ده د ټول کلي ښځو ته په یو وار وایي دا مې میندې دي که هر یوې ته په طریقې دی بدلیت سره همداسې دا انډه چې ده راواخیستله د ټول دوکان والا یې انډې ویلې چې دا زما دي دکاندار به جامې ورماتي نو دی به څه کوي مولانا چې په هر یوه صادقوي په طریقې دی بدلیت سره نو په تعریف د کلي کې چې مولانا صاحب هغه صدق په کثیرینو باندې وجودن ده او په تعریف د جزئی کې صدق په کثیرینو باندې عدمن ده مراد له صدق نه کوم صدق ده په طریقې دی اجتماع سره او که صادق په کثیرینو باندې په طریقې دی بدلیت سره بیا پروا نه لري دا په جزئی کې راتلی شي نو دی وایي وقت اورید علی تعریف الکلی او کله کله په تحقیق سره وارد شوی ده اعتراض په تعریف د کلی باندې او د جزئی باندې سوال وارد شوی ده تقریر دغه سوال دا ده چې ان صورت الحاصله من البیزه معینه صورت حاصله دی هغه اگې معینه ځکه ورته وایي چې جزئی شو کنه دته نسبت شوی ده او سوره والشبه او شبه مولانا صاحب منطق کې یو شبه راځي او شکل راځي چې تشخصات صحیح کې هغه ته بیا د شکل وایي او چې تشخص صحیح نه کې لکه له دې ځای نه 400 یوسف بابا په غره کې یو تور شی دی ولید او د نر بچی څه دی ولید خو دغه تشخصات په صحیح نه کړه چې دا وسخر ولاړ ده غوی ده ونه ده ګټه ده څه شی ده خو تور شی دی معلوم کړه نور تشخصات صحیح نه کې دې ته شبه وایي څه ورته وایي شبه ورته وایي نو دی وایي والشبه المرئي او صورت حاصله دی شبه نه چې هغه مرئي ده من بعیدنا او محسوس دی طفل په مبدأ الولادت په مبدأ په اول دی پیدایښت کې ولې چې وروسته شي بیا صادقېږي په کثیرینو باندې وروسته بلا بچی تر جوړ شي ولاکه غلط هم کې او که زه ډېر ماشوم وم تقریبا د ما ولاکه په یاد وي خو د ما والد صاحب وایي ته ډېر ماشوم وي دلته پاریپور کې ما نه دی په یاد د ما ناسکه ماما و هغه وایي راغی تا سره وایي دا ماشومان نور هم ټول نو په هغه وخت کې خړ پنځه ګونو دومره نو د قاید اعظم غټ تصویر به و نو دا پنځه ګونې وایي تاسې ته درکړو چې ته وایي پاسې دی له دوی سره وایي تا ته یې ویلې چې شابسې بچیه دته به یې ورکړي دته به یې ورکړي دته به یې ورکړي دته وایي ته چې کله روان شي دا ورکې دی وایي آواز ورته وکړه چې راکړې دي هم ډېرې دي څه او راکړې دي هم ډېرې دي چې دومره کسان دې راته حواله کړه وشوې وایي ډېر زیاتې وخندله نو 500 روپۍ راکړې وې وایي ټولو ته یې ورکړه غونډ دوکان یې را باندې اخیست او کنه السلام علیکم ورځې درس ختم کړ ټایم کم ہے شکریہ بالکل صحیح بس آخری درس ته دی مونږ نو دی وایي مع انه يصدق على تعريف الكلي لان في هذه الصور فرز صدقها على كثيرين لان في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنعين دلته هم فرض كثيرين باندې ممتنع خو نه ده نو جزئی نه څه جوړ شو کلی نو دی جواب کوي چې ان المراد بالصدق مفهوم په تعریف الکلی هو صدق على وجه الاجتماع چې ما په تعریف د کلی کې هغه صدق په کثیرینو ویلی ده اجتماعا که بدلنه او دلته چې په ماده د نقص کې راغلی ده نو دا پروا نه لري وهذه الصور اعني الصورة البيزة معينة وغيرها انما يصدق على كثيرين بدلا لا معا ولفإن الوحدة ماخوذة بهذه الصورة ضرورة انها ماخوذة من مادة معينة جزئية اغه المسيح جزئي ده نو هغه صادقيږي په یو به صادقيږي مور خو جزئي ده په یو به صادقيږي بيزه معينه جزئي ده معين په یو باندې به صادقيږي نو په نور صادقيږي بدلن به صادقيږي ولولا فيها اعتبار التوحد او که اعتبار د توحد پکې را نشي نو بیا څه معنا د اګۍ د ته نسبت ونه کړي د نوسي بابا ته نسبت ونه کړي مطلقې نوسه یې واخلي همداسې د مور نسبت دغه ماشوم ته ونه کړي مطلقې نو د توحد لحاظ پکې
ختم شو نو بیا خو لکانت کلیه من غیر لزوم اشکالین بیا په شکال ختم شو کنه شو ختم شو بیا خو کلی وشو نو مونږ مولانا صاحب د توحد معنا پکې پرته ده جزئی ده نو ځکه مونږ وایو چې که په کثیرینو صادقیږي بدلن صادقیږي اجتماعا نه صادقیږي نو ګوري مولانا صاحب یو پیر ماته لګو ګوري درې صورت دلته جوړ کړي یو صورت دا جوړ کړي چې یو مفهوم لیو نه بغیر په کثیرینو باندې نه بدلن صادقیږي او نه اجتماعا یو دا جوړ کړي دویم دا ده چې په کثیرینو صادقیږي خو بدلن په دې دواړو صورتونو کې دا جزئی ده یو صورت دی کلی پاتې شو چې په کثیرینو صادقیږي خو په طریقې دی اجتماع سره نو دی کلی او دی جزئی دوه صورت شو چې یا له سره صادقیږي نه په کثیرینو یا صادقیږي په طریقې دی بدلیت سره و آخر دعوانا یا الله مونږ ته مشکلات رپا کی یا الله ما جوړوي.